Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. څنګه تاسو ته پته را چې کوم مخکې الیکشن کې چې کوم سیټونه خالی پرېښودل شي هغه ضمني انتخابات 2018 کې دی هغه په 23 تاریخ باندې کې لکه مقرر دي هغې کې زموږ سره چې نسات او دوه درې پولینګ سټیشن یې پکې په دغه کې هم راځي د سرډھیرو په علاقه کې پلو شکل یې ورته وایي. نو عموما دا کار دی چې کله الیکشن وي نو هغې کې چې د هغې څه تقاضي هغه موږ کانډیډیټ هم راغواړو نو موږ خپل کانډیډیټو سره باقاعده کړی لکه میټینګ هم کړی دی راغوښتي هم دي ایس ایچ او صاحب ورسره خپل میټینګ کړی دی چې بهی دا خبرې دي چې د هغې به ته چې پابند دی دا د الیکشن کمیشن آف پاکستان چې دا د هغې د رولز مطابق چې لکه افسران ورته مو ذریعه باندې ریلی کوي. یو خو به چې په 22 23 24 باندې چې لکه د موږ خپل د ډي پي او صاحب د اختیار مطابق چې د پولیس سیکټر د هر قسمه اسلحه چا لیسنس داري یا بې لیسنس یې خو په هغې به مکمل پابندي 2017 پولیس ایکټ هغې مطابق په چې هر قسمه چې په کوم ځای کې الیکشن دی نو په مکمل دغه اسلحه نمایش باندې به پابندي که هغه لیسنداره ده او که بې لیسن سره بغیر اجازت جلسه جلوس کارنر میټینګ دا چې باقاعده به چې د ایس ایچ او صاحب انفارم کوي او هغه به هغه ځای ګوري په هغه ځای کې به جلسه جلوس یا کارنر میټینګ کوي. د ګټې په شکل کې چې لکه دا ونشي چې یاره زه نوم خبره یا دا پلان کې یا دا هلکان دي پوه نه شو هېڅ قسمه وایي فایرنګ به نه کوي خوشحالي به ازموي او زه زورور تکړه غته یم چې هغه خوشحالي ازم کړي دې ته خوشحالي نه وایي چې ته ایمانی خبره ته کوم چې د الیکشن نه اوس لا خلکو چې جوړ کړي دي پخوا به الیکشن کې چې کسان د یو بل په کیمپونو کې ناستو او چې کوم به پاس چې چا به بیداد کړی هغه به ورته هغه به لا په بیداد والا به ځای کې ناستو چې چا به ګټلې وه به له ځای ته لاړ چې وروره زما رورې ته زما ممبر یې او ته ګیرې دا ستا ګټه ده نو هغې سره به ړونه بروغ پاتې شو. بل ووټ به څوک چاله ورکړي د دې دا مطلب نه دی چې ووټ ورکېږي او په هغې کې چې لکه تاسو دغه د ووټ ذریعه باندې دښمنۍ کور ته راوړی نو پردی دښمنۍ کور ته مه راوړه ووټ خو بیا شی دی چې چاله جوړوي هغه لی ورکړه دیم دروغ وایي تاسو ورته هم دروغ وایي چې تاله به یې در کومه زه ما مطلب دا دی چې دا غلط کارونه کوي چې راښکاره ووټ یا خو به د سبا له ځان له دښمني خفګان چې کور ته پردی مه راوړه. اشتعال انګیز تقریر به هېڅ قسمه څوک نه کوي. د ښځو پولینګ سټیشن ته به هېڅ قسمه چې د مرد حضراتو د دې به چې موږ پښتانه یو د پښتو ملک دی بالکل د زموږ خویندې دي او د هغې د پردې او د هغې دغه انتظام شوی دی هغې ته به هېڅ قسمه چې د مرد حضرات چې دا به پابندي د هغې ته تتلو دغه به نه 500 میټر کې به چې د هغې په فاصله باندې به دی خپل چې ځان له کیمپ جوړوي 500 میټر نه که کم وي به مونږ چې نه منو به وایلیشن وي د الیکشن کمیشن آف پاکستان د رولز د هغې وایلیشن به 500 میټر کې به دغه کوي. د یو پولینګ سټیشن خلک به د بل پولینګ سټیشن ته تګ نه کوي لکه د خپل دلته دا پولینګ سټیشن دی دلته یې ووټ ورکړی دی یا دا دی کې چې لکه ایجنټي کوي هلته کې به د بل پولینګ سټیشن ته بدمزګي به نه پیدا کړي. او که چېرې څه خبره اتره وه بل بیټې ما دا ګوره بار بار انسان هغه دی چې کوم سړی یېرېږي به ماتې نه خوري بې وخته چې چېرته کمپین مه کوئ چې لکه تاسو ماسخوتن کې یا تیاره کې ښه ورځ در سره شته تر ماښامه پورې ښه پوره ټیم دی کمپین وکړه خو بیټې ما به کمپین نه کوي. ګنرز وغیره دا هېڅ چاته نه دي لاؤډ نه به اصله ګرځئ او که څه هنګامي صورت جوړېږي یا څه خبره اتره وایي ځکه چې موږ د پولیس چې څومره دا زموږ یو په ټوله ضلع نه دی په ضلع کې 2-3 ځای دي نو موږ ټوله نفري کړې لکه د یو ځای ته راغونډه کړې ده نو انشاءالله څوک به رب نه وي او که چېرې څه خبره اتره د پولیس په ګشت کې موږ اضافه کړې ده خپله به هم ټول موږ موجود یو خو که هنګامي صورت خدای مکه بیا مکه چېرته څه خبره وه چېرته کې دا بدمزګي دا د هر سړي ډیوټي ده زموږ د جناب ډي پي او صاحب نمبر دی 0334 540045 دا زموږ د جناب ډي پي او صاحب نمبر دی. د کنټرول نمبر به ځان سره ولیکئ 922072 091 922072 دا کنټرول نمبر دی.
بیا د نسد تاڼي نمبر دی 091 69 51 065. د سرډیرو تاڼي نمبر دی 091 66 44 737. دا د سرډیرو تاڼي نمبر دی. زما نمبر چې کوم سرکاري دی 0348 500 5734. دا زما نمبر دی. د نسد دی سچو صاحب نمبر دی 0312 91 92 512. او د سرډیرو سچو صاحب نمبر ځکه چې پولینګ سټیشن پکې د سر راځي سرډیرو سره 0314 96 37 968. دا نمبر دی. هر ټایم کې دا به کولاوي که یو نه بل به کنټرول جناب ډي پی او صاحب زه مونږ ټول به چې لکه آن ډیوټي نو دا د هر سړي فرض جوړېږي چې کوم ځای کې داسې بدمزګي ویني، کوم ځای کې چې خبره ویني یا مشکوک شی ویني یا مشکوک ګاډي ویني یا مشکوکه غوټه ویني، هغه باره کې یا یو سړی چې رواني کوي او د رواني کوشش کوي د هغه باره کې یا لکه نور چې داسې دغه د نظر د لاندې چې هغه قانوني جرمي نو هغې باره کې مونږ ته په دې ټلیفون نمبر باندې تاسو اطلاع راکولی شئ. کوم کینډیډیټ دی تاسو خو دا خبره ښایسته وکړه خو دوی مونږ بیل بیل راغوښتي دي. هر یو کینډیډیټ ما راغوښتي دی دا ځای کې مونږ بریف کړی دی چې د ضابطه اخلاقو نه به وایلیشن هېڅوک نه کړي. ضابطه اخلاقو دننه به خپل چې هر سړی کار کوي، هېڅ قسمه وایلیشن به دې کې نه وي. که کوم کینډیډیټ چې لکه وایلیشن کوي نو ما خو تا ته ووایي چې لکه دا ورته وینا کړې ده، بیا خو قانون دی نو د قانون چې څوک پامال کړي د هغې خو ظاهره قانوني تقاضې بیا موږ پوره کوو. نو هېڅ قسمه وایلیشن به انشاءالله څوک نه کړي. دا ورته امید هم راکوو چې هر سړي ته ځان پته چې به زه سور اوبو کړم انشاءالله چې زه په ګټه کړم نو ځان له د خپله ګټه نه خرابوي. دا میسج ټولو ته دی. دا یو څو خبرې وې په دې باره کې مونږ کولې. هسې هم دا وایو چې که چېرې د دې نه علاوه د دې الیکشن نه علاوه هم که څوک چې د منشیاتو خلاف چې یا څوک د سود خلاف یا د قبضه ګروپ، ځکه چې دا ملک دی قبضه ګروپ دا بل هغه مشران چې لکه ټاوټي ستاسو نه 100 روپۍ اخېستي دا راته ځکه دا وایم چې داسې وشو څو پیرې چې زه خبر هم نه یم یا به زما مشر خبر هم نه یا به زما ایسیچو خبر هم نه ټاوټ کاکا راغلي ما به خیال ساتلی یا به څوک بل څوک خو تاڼې ته عموما خلک راځي مونږ یې منو چې څه کم کار د کېدوي ورسره کوو خو کاغذ تانه 100 روپۍ کم از کم د خپل تصدیق د هغې کوه. د هغې تصدیق ځکه کوه چې هسې نه چې سبا له به ته وایي چې پلانکي دا کار کړی هغه به داسې نه شي دا مونږ ثابت کړي دي او دا د مونږ سره شته چې لکه مونږ خبر هم نه یو سړي به 100 روپۍ اخېستي او په هغې کې مونږ راګیر کړي دي. نو دا مهرباني کوئ چې تا د پیسو مطالبه په دې پیسو باندې لیکلي دي کہ حامل لہذا کو مطالبہ پر ادا کیا جائے گا. ندی بھی عزتی مکہ و چا دنه مطالبه نه کړي نه مې ورکوه چا دنه مطالبه کړي دا او کته ته وسړی مار نه ولې غړي دغه مونږ نه ذمہوار. بسم الله الرحمن الرحیم. 23/12/2018 باندې بلدیاتی انتخابات ضمنی الیکشن دی. دې سلسله کې ضابطه اخلاق چې کم د الیکشن کمیشن نه جاری شوی دی چې 48 غنټې مخکې به هر قسم جلسی جلوسونه چې کم دی په دې باندې پابندي وي. د اصلاحي چې کم نمایش دی دې باندې به پابندي وي. میټینګونه چې کوي کارنر میټینګ کوي یا جلسه جلوس کوي د هغې دپاره به پراپر ان او سی اخلي. د یو بل خلاف به نفرت انګیز تقریرونه نه کوي. د زنانو چې کم پولینګ سټیشن دي دې ته به نارینه بالکل په صورت کې نه راځي. پولینګ سټیشن دننه به د موبایل استعمال باندې پابندي وي. غیر رجسټرډ چې کم ووټران دي لکه د یو علاقې ووټر به د بلې علاقې چې کم پولینګ سټیشن دی د هغې حدودو ته 500 میټر ته دننه نه ځي. دې سلسله کې که چا د دې خلاف ورزي وکړه نو دې کې زموږ ډي پي او صاحب د پولیس ایکټ لاندې هغه ته اختیارات میلو دي هغې پکې باقاعده لیټر ایشو کړی دی او دا 22 او 24 دپاره دغه لیټر چې کوم دی دا به کرامت وي که د دې څیزونو څو خلاف ورزي کوي نو د هغې خلاف به پراپر قانوني کاروایي کیږي. دې دپاره د ډي پي او صاحب د موبایل نمبر هغه عموم او زه خپل موبایل نمبر د دفترو نمبر یې د کنټرول نمبر یې د چوګان نمبر یې د تاسو سره شیر کومه که څه قسم څه خبره وي نو تاسو مونږ سره دغې باندې رابطه کولی شئ. د ډي پي او صاحب د موبایل نمبر دی 0334 54 00045 0334 54 00045. زما موبایل نمبر دی 0336 84 00092 84 00092. د سیټي تاڼې نمبر دی 091 92 20 075 92 20 075.
د ایس ایچ او سٹی جوہر رشید خان دا موبائل نمبر دی 0346 93 57 643. د پړانګو تاڼې نمبر دی 091 65 13 314. د ایس ایچ او پړانګ عارف خان نمبر دی 0313 91 73 131. زمون د 400 کنټرول نمبر دی 091 92 20 072. دا څه قسم د دې دغه خلاف ورزي کیږي نو تاسو په دې نمبر باندې موږ سره رابطه کولای شئ. او زه ټولو عوامو ته او ټولو چې څومره کسان دا الیکشن کنټیسټ کوي په دې الیکشن کې حصہ اخلي هغوی ته دا خواست کوم چې موږ سره کوآپریشن وکړي او په دې څیزونو باندې عمل درآمد وکړي چې دا الیکشن په خیر خیریت سره الله پاک وکړي. ډېره ډېره مهرباني.